د یحیی علیه السلام مختصر غنی واقعیا ذکر کړوم سمغه په کومې طریقې سره دغه يهوديانو چې شي کړو قتل کړو. یحیی علیه السلام په زمانه کې یو بادشاہ سمغه په خپل وریرا دی وا وریرا سمغه ډیره خسته وا الله جل جلاله ډیر لوی حسن ورکړو. د دې بادشاہ ورور مړ شوی وو چې د دې وندیر کې دا مغه هم په نکاح کړه. بیا د اندی بادشاہ خزه چې دغه وندیر کې دا دینه یوه وړکې پیدا شوه ښځه وړکې دا ډېره ښایسته وه. کله چې دغه بلوغت ته ورسېده نو بادشاه دغه تمنا وه چې دغه زه په نکاح کې کړم. اصل کې د دې لور هم کې ده نو د دې سکوم د دې اورې وه دې هم دا خواهش و چې د زما لور چې کومه دی دا هم زما خاوند په نکاح کې شي. مطلب زما په بادشاه دا په نکاح کې وګرځي. ناروا وه، یو طرف ته وریرا وه بل طرف ته لورې وه. نو دوی دغه بادشاه ویلو چې زه د خپلو علما کرامو سره مشوره کوم کومه غوره ته ویلو چې دغه وریرا په نکاح کې وګرځوه نو زه به وګرځوم خبره خلاصه دی او که چیرې راته ونه ویلو بیا نه منم. نو هغه وخت کې یحیی علیه السلام او زکریا علیه السلام څه انبیا کرام هم وو نبیان هم وو علما هم وو بزرګان هم وو. نو دوی ته خپله فیصله یې ویستله. اول یحیی علیه السلام ته یې ویستله. یحیی علیه السلام څه کله ورته وویل دا خبره ورته وکړه چې ما وریرا دی هغه زه په نکاح کې ګرځوم تا څه فیصله دی څه فتوا دی؟ نو هغه دغه فتوا رد کړه چې هېڅ کله هم د تا خپلې وریرې سره نکاح نشي کېدلی. بیا دوی زکریا علیه السلام ته راغلو چې دا یې پلار و یحیی علیه السلام. هغه ورته هم ویلو دا زما بچی دی مغه ته نبوت میراو شوی دی بس مغه څه کومه فتوا دی نو هغه فتوا ما ولا هم دی دغه وراره څه کومه دی دغه د ستا په نکاح کې نشي ګرځېدلی وریرا دی. دغه بادشاه خو په غصه کې راغلو انتقام ونه هم نشي غستلی ولې دوی نبیان هم وو دغه شان د قوم مشران هم وو خلق وسره هم وو داسې نه که زه تکلیف ورکړم دغه قوم به زما خلاف راپاڅېږي. نو دوی تدبیرونه جنګولو خو بیا هم کامیابېدونه. د دې ښځه وه د بادشاه ښځه څه وندیری کې دا ورور یې وفات شو بیا دغه وندیره په نکاح کې وګرځوله دا ډېره سرکشه وه. دوی یو تدبیر جوړ کړو. تدبیر یې څنګه جوړ کړو؟ تدبیر یې داسې جوړ کړو چې کومه خپله لورې وه د بادشاه وریرا دا یې ډېره ښایسته کړه داسې ښایسته کړه هسې رنګینه وه چې دا یې ښایسته کړه بیا یې ورته شراب یې ورته ورکړو. اوس ورشه بادشاه بنې شراب وسکه او شرابو نه بعد به بادشاه ګناه طلب کوي ته به ورته دا خبره کوي چې وره پرې زه تا سره ګناه نه کوم څوره پرې چې تا یحیی او زکریا سر ته ماته نه راوړي. بادشاه دا خبره وکړه. بادشاه خو هسې هم خپلو خواهشاتو کې وو ویلو چې ولې نه دا خو ما دپاره هېڅ هم نه دي. نو بادشاه یو جلاد راوغوښتلو ورته وویلو چې ورشه یحیی علیه السلام سر ماته راوړه. دې وخت کې یحیی علیه السلام بیت المقدس کې وو مغه کې الله جل جلاله خپل عبادات یې کول. نو چې کله هغه جلاد ورغلو هغه بیت المقدس کې څه کوم علما کرام وو یهودو هغه هم موجود وو. مغو دا خیال اوس دغه خلک به دا به ټول د دې فیصلې خلاف شي یحیی علیه السلام سره به شي. خو بیا هم څه کله زور باندې راغلو یحیی علیه السلام بیره پاتې شو هغه ټول یهودیان بادشاه طرف ته شو. نو څه کله دغه جلاد بادشاه له طرفه څه کوم ورته برابر شو دغه جماعت ته ورغلو مغزې کې قتلولو ټینګ یې کړو. دا خو ځوان و
او یحیی علیه السلام واحد داسې خصوصیت واحد نبی و چې دې ته پیغمبرۍ ځوانۍ کې ورته مېل شوي وه. عام طور پر چې پیغمبر جوړېږي هغه دپاره 40 سال عمر دغه ضروري ده. زمونږ نبي څه هم کله نبوت ورته میلاو شو نو 40 سال عمر یې پوره شوی و، هغه نه بعد ورته نبوت میلاو شو. یحیی علیه السلام ځوان هم و، ښایسته هم و، دوی ته نبوت میلاو شوی و. داسې کله جماعت کې راټینګې کو ویې نیولو. هغسې کې څه کوم پادریان وو، یهود علما کرام وو، هغه وویل اوس که چېرې دغه بیت المقدس کې یحیی علیه السلام وینه تو شي داسې ناس الله جل جلاله د ځمکه مو باندې په سټه راواړوي. یوه مشوره یې ورته ورکړه، دغه وس هم نه مشوره یې ورته ورکړه چې دا مسجد بیت المقدس کوم مسجد نه دینه بار یوه کوټې کې دغه قتل کړی، بیا د دې وله کومه وینه وه دغه سمندر کې وغورځوئ. هغه ورته ویل ډېره ښه خبره. هغه جلاد څه کوم یحیی علیه السلام یې راونیولو، یوې کوټې کې هغه قتل یې کړو، سر یې ورنه کاټ کړو، هغه وله څه کومه وینه وه هغه یوې سمندر کې وغورځوله. علماو لیکلي دي کله چې دغه قتل شو د دې څه کومه وینه وه هغه سمندر کې وغورځوله. سمندر دومره جوش شروع کړو ته بیا یې که داسې اور بال ده، دومره جوش شروع کړو هغه وینې. چا وله وینه وه؟ نبي وله وینه وه. بېدردۍ سره قتل شو، په ناحقه باندې قتل شو. هغه څه کوم سار و هغه سار بادشاهۍ ته راوړ. زکریا علیه السلام پاتې شو، هغه خو بوډا و، سپین ږیری و، بوډا و. نو هغه ویلو هغه خو منډې هم نشي ویلی، لکه چې یو طرف ته بوډا شي یو طرف ته سپین ږیری شي کمزوری شي. نو هغه چې کله خبر شو اوس ما قتلوي، زوی خو رانه هسې هم قتل کړو اوس ما قتلوي. نو هغه ته یوه ونه ورته راووته، ونې نه یې امن وغوښتلو څه زما په امن کې کا. نبي و، د ونې اواز یې واورېدو، ونه ورته په ټوکړې سه 2 ټوکړې هغه زکریا علیه السلام ورننوتو، ونه دوباره بیا په خپل حال باندې شوه. دا څه کوم جلاد و، دې سره څه کوم پولیس و، هغه ورباندې هم راغلو. هغوی یو طرف ته لیدو بل طرف ته لیدو، تشو زکریا علیه السلام تشو دې کې اوس و شیطان خبیث ورته راغلو انساني په شکل کې. زکریا علیه السلام اندې ونې کې دی. هغه ورته ولیدل تاسو څه علامه دی؟ د کې زکریا علیه السلام د څه کومه لمنه وه، یو معمولي غوندې لمنه یو نشان یې پاتې شوی و. هغه ورته شیطان ورته ویلو وګوره دغه لمنې معمولي غوندې نشانه پاتې دی، اندې ونې کې دی. بادشاه څه کله خبر شو چې دغه ونې کې دی، نو بادشاه حکم وکړو اره راواخلئ دغه ونه کټ کړئ. کله څه ونه کټ کوله دغه ونې د کومه څه اره دی د زکریا علیه السلام سر ته نږدې شوه. دې کې زکریا علیه السلام الله جل جلاله ته درخواست وکړو چې یا الله په امن مو کې قتل کېږم. اوس دغه یو قسم ازمایش دی، یو قسم تکلیف دی. تاسو ته مخکې هم ویلي دي نبي علیه السلام فرمیي ټولو نه زیات تکلیفونه انبیاء کرام علیهم السلام ته راغلي دي. بیا څه غنه بعد الله جل جلاله ته څومره هم نږدې خلک دي هغو ته بیا تکلیفونه راغلي دي. نو الله جل جلاله له طرفه فورا ورته پیغام راغلو چې تا ما ته هغه وخت کې ولې نه یلو چې کوم وخت کې تا ونې نه امان را واغستو. تاسو ونې ته درخواست کولو، هغه وخت کې تا ما ته درخواست ولې نه کولو، ما به د ستا حفاظت کړو. ته پوه شه، ونه د پوه شه، دغه بادشاه پوه شه. ازمایش و تکلیف و. علماو لیکلي دي چې الله جل جلاله چې کله دا خبره وکړه د دین بعد د زکریا علیه السلام د کوم تکلیف میلاو شو، زیاده خبره دی چې انسان ته معمولي غوندې تکلیف هم میلاو شي نو اواز وباسي، اواز کوي. یحیی علیه السلام د ټول بدن ټوکړې شو، وینه ورنه بهېده. اوف لفظ هم نه استعمال کړی دی. الله جل جلاله د فرمانی معنا را نشي. به هر حال زکریا علیه السلام سر هم کړ کړو، هغه بادشاه ته راوړو. اوس الله جل جلاله نظام ته وګورئ، دې ته خو دغه 2 زمن پلار زوی ته، یو زوی او پلار دو ته خو شهادت میلاو شو. یحیی علیه السلام زکریا علیه السلام به دردۍ سره قتل شو.
بل طرف ته د دې بادشاه باندې الله جل جلاله عذاب راوستو. دا هم ختم شو، عذاب ور باندې راغلو. د دې څه کومه ښځه وه هغه یې هم ختم کړه، ورېرا څه کومه وه هغه یې هم ختم کړه، د دې څه کوم محل و هغه یې هم تس نس کړو، ټوکړې کړو. د ولې زکریا علیه السلام یې قتل کړو، دغه شان یحیی علیه السلام قتل کړو. د څه کوم و د بغیر د بادشاه نه پاتې شو. اغزه کې یو ابلې علاقې کې یو مسلمان بادشاه پاتې کېدو، هغه ته پاته ولګېده چې یحیی علیه السلام بې دردۍ سره قتل شوی دی، دغه شان زکریا علیه السلام قتل شوی دی، ورشه ورباندې. هسې کله د دې قوم ته راغلو، علماو لیکلي دي چې په یوې ورځې کې هغه مسلمان بادشاه بیت المقدس کې 70,000 یهودیان قتل کړل. بدله یې داسې واغستله 70,000 یهودیان صرف په یوې ورځې کې هغه مسلمان بادشاه چې شی کړو قتل کړو. دینه بعد علماو لیکلي دي چې کومې وینې چې کوم جوش کولو په سمندر کې مغه جوش بیا لغندې کم شو. کله دغه 80,000 کوم یهودیان قتل شول، داسې وینې چې کوم جوش کولو هغه جوش چې شو هغه بیا لغل شن کم شو. بیا دغه مسلمان بادشاه لګې شو، دغه کوم یحیی علیه السلام مبارک سر دی مغه یو غر کې چې کړو دفن کړو. نبی علیه السلام د دور نه بعد ولید بن عبدالملک بن مروان کله د دې حکومت راغلو، دغه دمشق جامع مسجد ته کله راغلو، نو خلکو دغه مطالبه وکړه چې دغه مسجد چې شکل غني وسیع کړه. هغه ورته ویلي چې ډېره ښه خبره، مسجد به زه به درته وسیع کړم. مزدورانو دغه کار ورباندې شروع کړو. ښځې کې یو غار راغلو، هغه غار ته چې شی لګېدلي وو غاړ کاڼي ورته وو، کاڼي چې لرې کړو، یو صندوق هغه په نظر ورباندې راغلو. نو هغه صندوق څه کله دوی ومندلو، نو مروان عبدالملک بن مروان ولید بن عبدالملک بن مروان ته یې راوړو چې حضرت دغه صندوق مسجد مونږ دغه کولو تعمیر کولو دغه صندوق مو ته میلاو شو. غیلو دا به سپین زار بي وي، سره زار بي وي. هسې کله خلاص کړو، ښایسته زبردست یوه چهره ورکې پرته وه، هغه سر ورکې پروت و، هغه سره یوه تخته هم وه، غزې کې لیکلي و هذا رأس یحیی بن زکریا علیه السلام. دغه د یحیی بن زکریا علیه السلام سر دی. هسې کله دغه ویبستلو، نو هغه ولید بن عبدالملک بن مروان د مشق کوم جامع مسجد سره هغه قبر ویې کنستلو، هغه بعد دغه چې شی کړو دغه کې ښې طریقې سره دفن کړو. اوس هم څه خلک ورځي، نو یحیی علیه السلام قبر کوم ځای کې دی؟ دمشق کې جامع مسجد سره دی. دغه شان زکریا علیه السلام بیت المقدس کې نږدې دا چې شی کړو هغه یې دفن کړو. دغه مختصر غني واقعه وه. تاسو وګورئ چې یهودیانو څومره ظلمونه کړي دي، انبیاء کرام علیه السلام بې دردۍ سره چې شی کړي دي قتل کړي دي.